بسم الله الرحمن الرحیم. باب قتل ابي جهل. دزنا حضرت مصنف رحمت الله علیه رئیس المحدثین حضرت امام بخاری رحمت الله علیه د ابو جهل د قتل کېدو په باره کې تحدیثونه بینې څنګه طریقې سره دا قتل شولو او څنګه قتل شولو. خبر ده د سکل ابو جهل د دې جنگ بدر میدان کې وو. ندی باندې حمله دو مشمون کړی و. یو نمیدلو معاذ بل نمیدلو معوذ. معاذ بن عفرا معوذ بن عفرا دور بن حمله کړی و. اثر ابو جهل زخمی شو. انده شیطان معاذ کله حمله وکړه نو معاذ بن عمر بن جموح ور سره د بل صحابي ده. آکی بیا معاذ شهید شو. بر بن معوذ حمله وکړه نو رسته به کمزور شو اخر کې دار پر وتل او زوی کې دی کی سو پوتی و د زندګۍ ول اثرات ور کې پوتی اغه بعد بیا عبد الله بن مسعود سی بیرغلو. عبد الله بن مسعود دی سره په زنکدان کې خبرې وکړلې او بیا عبد الله بن مسعود دینا ور میک کټ کړه او کنه دی ول سره پیغمبر علی صلوات و سلام تر وړو. بیا دی عبد الله بن مسعود ته په دغه وخت کې لو مارک ټیم کې چې موغونه او چا سړی بچی ته تاسو بیا قاتل کې لکه زم قاتل ک وسنده خبره تخای. وبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس عن عبد الله انه اتى ابا جهل. د عبد الله سیب سکل ابو جهل ترولو وبه رمق د دې زندګی لاغونه اثرات و رمق منه زندگی ولا اثرات لاغونه اثرات زنکدان کې یوم بدر د بدر ورځي. فقال ابو جهل تلس هل اعمد من رجل قتلتموه. سمرا او چات سړی د تاسو قتل کړي نه دینه باندې بل کس نشه د تاسو قتل کړي زما قتل کړي او زما څه قتل کړل خپل مهاجرینو کسونو قتل کړي دوه خبره ده ویلي کزو هغه خلکو قتل کړه لکه د مدینه انصار دي خو پټای کرون کی خلک دي کنه نه دیو پټی کرون کی د لوس ز قتل شو د متخانه لګیدله بس د خپل خلکو لوس قاتل شو نه کنه د مت دوره بعد نه لګیږي. وبي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انسا حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبي قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم. انس سے دا خبر بینی چې پیغمبر سم میدان جنگ کې دا خبر وکي مین در ما صنع ابو جهل تاسو کې کوم سړی لوړ شي سمو د پر د ابو جهل حالات معلوم کې ابو جهل په څه حالت کې د ژوندای د مرد سکی. فانطلق ابن مسعود ابن مسعود سے چکل لوړ ور پسې ګرځیدو په وجده قد ضربه ابن عفراء نو وای کتو دی عفراء دو زمانو دا ویل او توري سره حتی بردا تر دې سره سور شو غرزیدلو. قالت چې انت ابو جهل ته ابو جهل قالت چې فاخذ بلحيتي پیغمبر سره عبد الله سیدی ګیر نه رواني ولو. قال غویل ابو جهل سوا هل فوق رجل قتلتموه دینه پس بل کس کې درشي تاسو قتل کړي نه مونږ باندې بل کس نشي کېدای او رجل قتله قومه چې قوم قتل کړي خپل خالکو. قال احمد بن يونس انت ابو جهل خامختسي. وبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر چې پیغمبر سم کا سنتي چې مين در ما فعل ابو جهل څوک برته وګوري چې ابو جهل سالات کده. فانطلق ابن مسعود سير پسې لوړ په وجده قد ضرب ابن عفراء حتى برد سيخشوا ويخشي معنا ده چې سړی ششي لګي وای کنه اخر کې پاروم ونی پری. فاخذ بلحيته ناغنا بعد شکړلو ګری نه رواني ولو. قالت چنت ابو جهل ته ابو جهل قال غلش وهل فوق رجل قتله قومه دیغنا پوسه به څه سړی شي څه خپل قوم قتل کړل نه خپل قوم دی لو سمارین چلو. وقال قتلتموه. وبي قال حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه چې تکراشي معنا دا حدیث دی بل حدیث پر شون دی معنی کی دا ک مثله رشي معنا دا صدا حدیث دی حدیثونه په الفاظو کې یاده. وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال دي چې كتبت عن يوسف الماجشون چې دا حدیث او دا خبره ما دي يوسف بن ماجشون نه لیکلی ده. ماجشون ټکه سه د ماهګون نه جوړ شوه. ماهګون معنا دا سره دی ګمکې په شوندې خوسته د معنا دا ټکه جوړ شوه. عن صالح بن ابراهيم عن ابيه عن جده في بدر يعني حديث ابن عفراء ابن عفراء ولد بو زمانو حدیث په باره کې خبرت کوي.
وبه قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو مجلس دا ټک ابو مجلس پڑھیږي عن قیس بن عباد عن علي بن ابي طالب علي صاحب دا حدیث بینی علي صاحب دی ته بیان کړو دی چې انه قال انا اول من يجثو بين يد الرحمن للخصومه يوم القيامه حضرت علي رضی بینی چې قیامت پوری زبنه د پیسالی کواله د پاره ټولو نه اول بز الله ته په زنګانو بنه کینه اول من يجثو معنا ټولو نه اول چې چوکې نستون کې الله مخې ته کنه هغه بزون او دی اندی په باره کې خایات نازل شوی وقال قیس بن عبادس وفيهم انزلت اندی په باره کې دا آیت نازل شو ده هذان خصمان اختصموا في ربهم چې دا غدوا جګړې کوونکي کسان د الله په باره کې سره وجنګیدل څنګه عادت شي چې کله د بدر جنگ شو کنه نه د کافیرو طرف نه درې کسان وروته مقابله د پاره چې تاسو کې څوک نرون شته مو ته مقابله ته روزي نه کې ته بیا مهاجرین حضرات رتلیو حمزه او تر وته حمزه رضی الله عنه علی رضی الله عنه عبیده بن الجراح یا ابو عبیده بن حارث او د کافرو طرف ندری کسونو شیبه بن ربیع بل عتبه بل ولید بن عتبه او د درې کسونو کس مخته خایدته قال مخته دی تفسیر کې چې هم الذين دا کسون دي تبارز یوم بدر د بدر په جنگ کې یو بل روا بل میدان ته تبارز من ایک دوسرے کو بلایا کون مای کلال ہے نکل آئے حمزه تو یو حمزه ور کی و علی بل علی رضی الله عنه عبیده یا ابو عبیده ابن الحارث او د دې په مقابله کې کوم درې کافیرو غادا دي کسه شیبه ابن ربیعه شیبه بن ربیعه د حمزه صاحب مقابله کې و علی صاحب دی ولید بن عتبه په مقابله دا سره کې کام عمر ولا کسونو او د عبیده د چوپ مقابله کې د عتبه په مقابله کې عتبه سو د عمر نه زیاتو وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال نزلت دايت شكل نزل شو هذان خصمان اختصموا في ربهم في 6 من قريش دي قريشو کې شپږو کسان دي کنه دی هغه په باره کې دا آیت راغله ده علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم السواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب دا صحیح لفظونه زده کوي ګاډ واټ به نه دي چې کان ينزل پی بني زبيعه د یوسف بن یعقوب چې دا زبيعه الکی ولا کاسونو سره وسیدو کان ينزل معنا مغو سره پتی کیدلو مازی وهو مولا لبني سدوس دا دي بنو سدوس قبيله ولا آزاد کړ د غلام آزاد شو قال مخديس وقال حدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال علي رضي خپل ویل چې فينا نزلت هذه الايه د دې مونږ په باره کې نازل شوه دا کوم آیت هذان خصمان اختصموا في ربهم وبه قال حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد سمعت ابا ذر يقسم ابو ذر سیب دا قسم بخړو قیس سیب دی لنزل هؤلاء الايات دا آیتونه نازل شي دي چا په باره کې فی هؤلاء الرهط السته یوم بدر د بدر جنگ کې کوم درې مسلمانان د کافر مقابله ته وتلی دی هغه په باره کې چې وګورئ دا کسان د الله په باره کې سره جنگیدلی د درې کسان دوی کنه کوپر پرې د شرک پرېږ دوی ایمان وړي هغه نه مني سره ظاهره د سبب سره جنگيږي الله د پاره نو جنگي دو سره کې ماغو کسان پر کې نحوه هو ان دا حدیث ته هغه په شان دي دا په معنی کې الفاظ کې نه وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلس عن قيس قال سمعت ابا ذر يقسم قسما دي بدا قسم خړو ان هذه الايه ان هذه الايه دغه هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان دا وګوره د ما غاد ورټولګي دي اختصمو او جنگي سره کې في ربهم پروردگار د پر خپل ذاتی مقصد د پر نه جنگیدلی خالشي د پر جنگي زینو د پر جنگي چوک پیسو د پر جنگي دو صرف الله د پر جنگیدلی دی الله مینه د پر بس نزلت فی الذین دا دغه خلکو په باره کې نزل شوی د برز یوم بدر د بدر جنگ کې وبل ته مخامخ وروتلیو حمزه و علی او بل و عبیده بن الحارث او د کافرو طرف نه چوغو و عتبه و شیبه بن ربيعه والوليد بن عتبة ذاك سونو مخت حديث توبي قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله
قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثني ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق دا صاحب واي سأل رجل البراء چې وسړي دی بارا رضی الله عنه تاسو کو وانا اسمع او ما دا خبر ورېدلې کوم ټینګه تاسو کولو چې شهید علي بدرن سا بدر کې علي رضی الله حاضر و دي جنگ کې کنه حاضر قالی صدات څنګه بارزا صرف حاضرانو بلکې مخامخ مقابله تر وتلو په ډاګر په میدان وظاهر حق د فار سره مقابله کړي و سیدا خلکو د خیول علي رضی الله عمر نه شو کام ولکه ځوان خدا خبره واضحه ده چې دومره کم عمر نه ولکه د کوم شي نه بالغ کسونی بالغ وو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جد عبد الرحمن قال عبد الرحمن سيبدي كاتبت أمية بن خلف اصل کې خبره ده خبره ته دي نه بني ده أمية بن خلف سيدي سر عبد الرحمن بن عوف سيب دا ممیلا کړی سو مدینی کی تو لکم مالونه شیون سی زبی حفاظت کوم ماکی کی مولا جایداد د مال د وغیرہ تی غزي حفاظت کو باندې طریقې سره به کور چلو سره کې خدای کرونو کله د جنگ بدر ورشوا نه د امیه بن خلف اور کې راغلو کنه نو بلال رضی الله عنه په نظیر ولګي د بلال صاحب سره خو ډیر ظلمونه کړیو مخکې کنه کوم ټیم کې سودو والا کې اسلام راوړو د امیه بن خلف بدر نیوالو غرمه کې به سملوالو شګو بنې تبي بیر بنې کې د زنجیرونو کې به تړلو ټکوالو ویلو به کنه دې څه کله وخت میدان بدر کې ندیل چې کنن رنه خلاص کنه بیا ز سره ژوند نه کوم سیدا مانه ده به خو ډیر نه کومي کته نن رنه خلاص شوي نور پسې شو بیا ډیر غرمانه کو عبدالرحمن بن عوف نه مانه کو کنه خو چې ته منه کې د بلال سیونه نه منه کې د سیدا ورپسې زخمی کړه به مخ نه خبره خای دا عبدالرحمن سیدی چې کاتبت امیه بن خلف امیه بن خلف سره دا ممیلا سره کې کړی و شهري موتی تو سره یو بل حفاظت کوم دي تو دي سمنونه دي کوم دي مو مغزي دي فلما كان يوم بدر کله بدر جنگ شو په ذکر قتله دي قتل په باره کې خبره خلو قتل ابن دي زوی په باره کې یس بلال سے کله په دې نظر پروت په قال بلال رضی چې لا نجوت ان جاء امیه کنن رنا امیه خلاص کنه بیا ز خلاصي غنا منا بس بیا موته سره بجون خان نه کی رو کنن چې نه کمر چوبای نه ک وبه قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ يبي بيرك بيومبر الصلاة والسلام سي سورة النجم تلاوات قالوا والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وغدا سورات دي کې اخر کې یتونه شتو دی هغه یتونه څه کله پیغمبر سم تلاوت کړلو نو قدرتی طور باندې ټول مسلمانان په سجدي کې پریوتل د سيو عجيبه غني حالات رولو کیفیت رولو خلکو باندې ډیر کافرم پکې سجدي کې غرزدل هغه د دی واجنه نه څه الله ته بيدري کوله بلکې د دی واجنه سيو قهري غلبه رغله دی الله طرف نه وا غاشيه غني رغله ټول خلک تنه مغلوب شو مسلمانانو په اختیار سره الله ته غرزدل د نور نه اسفر پریوتلو ما په باره کې سيو کافر او بډا غني کاسو هغه د زمکه نه لافه کې خوري روغستلې تلی کې د سټند ته وچاته کې سمو د پار انده ډیر عزت سرونه نشن ټټول اغه انده امیه بن خلف ورسته به خدای شکو قتل کړو ماغه بری کی خبره خای دی چې انه قرأ والنجم پیغمبر سم دا سورۃ تلاوت کو پسجد بها پیغمبر سم خپل سجده وکړه وسجد من معه ټول کسونو کو کومازي مجلس کې کافر و غیره کسونو علی دلی غیر ان الشيخ یو بډا کسو اخذ کفا من تراب سی خاطی روح استفرف الى جوتی ټن ته وچاته کی ساره نه ټټل سرونه نه ټټون شوتا فقط يكفيني هذا دم تديره ده بس دمره خاطر مروشتي کی قال عبد الله سيبدي چې فلقد رايته بعض قتل كافر نورستمي قتل انداکس بدر میدان کې چې شو قتل شو وبه قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير 3 ضربات بسيف حدیث کی ګورئ د زبیر رضی الله تعالی عنہ سے دی په بادان کې دی توري ولا درې زینو څنګه بدر جنگ کې دا لګیدل او د ولی سره زوی کې دوا زویا اغا دور غوپ لګیدل او کنه سکاندې به ورکه ورسته چرټو پوتی شو بیا د یرموک جنگ کې سو اغا کې دا لګیدل تبوک جنگ کې اغه ځکه دوا زوی لګیدل خو څه کله د بدر ذکر روشي بیا خالی صدات وازه لګیدل او بل یرموک جنگ کې یوزل لګیدل خو څه کله د یرموک ذکر روشي هغه ځکه کله زبیر سے بهادری بیانېږي
بیا خالص نه یرموک کې 2 زوی لګېدل او بدر کې یو زوی لګېدل خو صحیح خبره ده سو د 2 اوري توري سره لګېدل او په د ورسته زوی کې بیا یرموک کې 2 اوري لګېدل او څه کله د یو جنگ ذکر کېږي بیا د بل ولا یو زخم ورکې بینول شي 2 نشي بینول نه اصل کې 4 زخمونو بیا د اوروا صاحب دا حدیث بینی کنه چې د مو ابا جان ولا په دا شو کې ورمیګه سره لاندې زوی کې کوم چټوونو مو بور کې غواتې د سیورنه باساله کاندو کې لیبم بو سره کوالی بیا مخ تور واسه بیاي چې کله د زبیر صاحب څخه شهید شول یرموک هغه جنگونو کې کنه نه عبد الملک بن مروان به موته ویلو هاتم کې عبد الله بن زبیر شهید شو عبد الملک بن مروان لکم ټیم کې خلافت زمانہ سو په هغه ټیم کې حجاج بن یوسف د گورنر وو د مکی علاقې بیا عبد الله بن زبیر بن هغه حمله کړو بیت الله شریف ورکې شو سه حصہ منهدم شي وا بیا دي دغوی عبد الملک بن مروان صاحب چې ته د زبیر صاحب له توره پیژاندي اوروا صاحب د عبد الله بن زبیر ورورو او د زبیر صاحب چې شو زوایو چې پیژانم د مو با جان ول توري کې چې د ساري کوک شو د توره صدا دی ول د مخ ته څوکا کاغاشي د ډېر ویلي واجینه اس بالکل هم د سید د تو با جان ول توري کې چې د کاګول موجود د زکه ډېر جنگونه وسره کړی دي ا ډېر جنگونه کې په ډوکی بنی لاګي کنه دو واخر سره کټ کې زکه کاغاشي دا ټنګ د شونو 2000 به سیده کړه اڅ ورسته به مودي دی قیمت ولا ول صدا سوره کې خلوي 3000 روپۍ قیمتي ولا غالو یسه بیا ور کې دی مې رشتہ دور د خستی وا مور من کړه سرمن د 100 روپۍ مو بزن ته بجانو له توره د خستی وا ما خبره خای کسیته اور واسه دی چې کان فی زبیر 3 ضربات بالسيف زبیر رضی الله عنه باندې 3 زینا زخم لګیدل د تورینا احداهن فی عاتقه دور می ګسر لوند زکو قال مختی چې ان كنت لا ادخل اصابعي فيها فغو کندو چټونو کې مبشک ولې غواتی نه بسالي قال مختی چې زور بسنتین یوم بدر یو خو ته بدر جنگ کې لګیدلی و واحد دوا ته بدر جنگ کې د زخمونه لګیدلی و واحد یوم یرموک او بل یرموک جنگ کې لګیدلی یرموک هغه جنگ ته سید عمر فاروق رضی الله تعالی زمانه کې دا جنگ شو پاک عبیدة بن الجراح امیرو کمانډرو او ډیر زیات فوج راغلو د رومي لکن کوم انګریزونو غیر دماغوي لکونه قال عروه سیدی چې وقال عبد الملك بن مروان غي زمانه کې بیا ورسته کله زمانه رغله عبد الملك بن مروان خلیفہ او د چې حين قتل عبد الله بن الزبير چې کله عبد الله بن الزبير شهید کړای شو ندی عبد الملك سیغتی عروه ته چیا عروه هل تعرف سيف الزبير تی د زبير سیب له توره پیژني قلت مې چې نعم ها قال چې فما فيه څه علامات به قلت موتی چې فيه فله فلها يوم بدر هغه کې کاګول شتو ده د تیرول سي د سي کوګ غونې شو ده قلش صدقته تسيوي بهن فلول من قراع الكذائب چې بالکل باکي ډیر کاګول د مخو کې موتی شي د کوم دی ول شدي تیر زین دی ګمان زیغونه ده ختم شي دي د چی شي واجنه من قراع الكذائب ډیرو جنگونو کې جنگیدل دی واجنه کتائب لشکرو تیل شي قراع من سره کی توری جنگیدل و توره بل سره لاګي زون بچکی کنه اغنا توری لګي پڅیږي ثم ردوا على عروه به عروه ور کړل قال هشام دی چې فقمناه بيننا 3000 چې به مودي دی قیمت لګول خپل مانس کې 3000 روپۍ واخذ بعضنا مکیزنا قرانه کاسونو بیا وختل دا ولوادی تو مو درموند انی كنت اخصص موزون ترخصتی وا مختي وبي قال حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه كان سيف الزبير محلم بفضة لزبير سيولا توري بني بوسنا سبين زارو ولا لكيرياتي رشيوي قال هشام دي وكان السيف عروة محلم بفضة درواسه ولا تورا سوا دا په سپینو زارو سره رنگیزه شي و وبي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك اجت پیغمبر صلی الله علیه زبیر سیته د یرموک جان کې ویلو چې زبیر کته عمله کول غوړي خمو به سره عمله وکړو هغه چې بالکل زامله ته تیار خدای نشي دی خبره کې خیمون شي درویغ جان شي د سینې چې عمله کې بلا پرې دوی یرموک ولا ډیر زیات فوج راغلو لاکنا زیات پوجو د څه کله عمله پوکه د سیننه پویرو لتوري سره گزاري به کول ټول سپونه وته وشلولو تیر شو بیا چې کله غنه واپس راتلو به سره چوک د سیونه کنه نه بیا هغه د دې توري ولا زین غانه ولا لګوم نه بیا هغه دوا درې گزاري ور کړی په دغه والا اور میګه سره زوی ورسته زوی کې کنه نه بیا د کې دوا نور چټون جوړ شي ماغه خبره تخای
پیغمبر سم ملګرو زبیر سیتی ملرمک يرمک جنگ کې الا تشد بنشد معك رسا چې قسم واخلو سره کې کنه مو د سره قسم کو عمله بو کو فقال شي ان شددت کزر بن عمله ک کذبتم د سینې مو خبر دروي جنہ کې ورستم پرې دی فقال شي لا نفعل دس څنګه کو فحمل عليهم عمله يربنك حتى شق صفوفهم دغه صفونه شکرون کی صف کو چیر دیا ويش لولت پجاوزا هم دسي تیر شو پی وما معه احد شو سره نو ثم رجع مقبلا وفساته هي كيلته بلا وكنا فاخذوا بلجامه اغو دي وسول لغم ونول فضربوه ضربتين على عاتقه بیا دغه ولی سره ځکه اغو دوا گزرواله بينهما ضربه ضربها يوم بدر یدو مانس کی بل زاخم چټوا او ساده بدر جان کې لیدل کسي دي ځکه یو وخیلو سکله رموک خبره کیږي بیا دوا زخمونه دي رموک خیو دي بدر کله دي بدر ذکر کیږي بیا دوا زخمونه دي بدر یو دي رموک خی خو دي څالور زخمونه قال عروه صاحب دی چې زاټم کې وړو کوم كنت ادخل اصابعي في تلك الضربات فغود ویل زخمونه زوی کې موغوتی د سیواله العب مبليبي قال سروانه صغير زاټم کې وړو کوم قال عروه دی وكان عبد الله بن الزبير يومئذ اتم کې عبد الله بن الزبير او سره زبير صاحب سره وهو ابن 10 سنين د لاس کول مشوم فحمل على فرس زبير صاحب د پوس کین او سدای مو بچای بوزي د سینې جذبي کړو شي عمله چوبنی وکي نو واپس یوستل به دی بنی سړی وکیلا جوړګست دی وکیل شي ته دی زمندار شي بل ابوزه او وکل به رجل نکاسب وکیل جوړ کړو